نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، نن د رمضان المبارک اخیری جمعه ده. د پرون نه ډیرو ملګرو رابطې کړي دي او کایله دا تپوس کوي چې د رمضان دی اخیری جمعه کې څه فضیلت ده، د دې څه برکات دي، او بل دا تپوس کوي د قضا عمره چې په دې جمعه باندې خلک قضا عمریم کوي چې د دې شرعي څه حیثیت دی. نس محترم لومبې په دې ځان پوهېدل پکار دي چې د جمعې ورځ هغه که رمضان کې ده او که غیر رمضان کې ده، دا د برکت ورځ ده. حدیث شریف کې دې ته د ورځو سردار ویلي دي. او بل چې د رمضان کومه اخري جمعه ده، دا یاد ساتئ چې دا د عامو جمعو په شان یوه جمعې ورځ ده. د دې ځان نه خاص فضیلت نشته، دا بس عامه د جمعې ورځ ده. نورې چې کومې د جمعې ورځ دي، د نورو جمعو ورځو باندې چې کوم اعمال کول دي هغه په دې باندې هم کول دي. د دې لپاره څه خصوصي اعمال نشته، څه خصوصي اذکار نشته. اوس چې خلکو کوم یو عبادت شروع کړی دی قضای عمري، نوم ورته ورکوي چې څلور رکعاته نفل دي او په یو خاص طریقې خلک کوي، یو خاص طریقې ولې ایجاد کړې ده چې په دې طریقه دا څلور رکعاته نفل وکړل، د دې په ذریعې سره به الله رب العزت د اویا او د اتیاو کالو قضا منځونه معاف کړي د دې څلور رکعاتو نفل د برکته. دا یاد ساتئ شریعت کې د دې هیڅ حقیقت نشته، احادیثو مبارکو کې د دې هیڅ حقیقت نشته. دا یو منګړت خبره ده، دا خلکو د ځان نه جوړ کړی دی، بلکې زموږ علماء کرام ورته بدعت ویلي دي. دا شان مولانا عبدالحی لبنوي رحمت الله علیه په دې یو جامعه رساله لیکلې وه او دا بدعت ثابت کړی، دا بدعت دی. دا شان مولا علی قاری رحمت الله علیه چې یو لوی شارح دی د احادیثو، یو لوی محدث دی، هغه دې ته بې اصله خبره ویلې ده، منګړت ورته ویلې ده. دا شان لوی لوی مفسرینو علامه نووي رحمت الله علیه دي، دا شان ډېر لوی مفسرینو او محدثینو دا خبره منګړت ثابته کړې ده چې د دې هیڅ حقیقت نشته. دا خلکو د ځان نه یو جوړه کړې خبره ده او بلکې بدعت دی. نو محترمو د دې شیزونو نه ځان ساتو، عبادت کوو، د ډېرو عبادتونو کوشش کوو. د رمضان المبارک ورځ شپې دي اخیري او جمعې ورځ ده چې ډېرو عبادتونه پکې وکړو، خو دغې فضولیاتو نه به پکې ځان ساتو، د بدعاتو نه به ځان ساتو چې یو شی شریعت کې ني، دین کې ني، او ته یې ځان نه شروع کړې او د ځان نه ورته عبادت وایي، د ځان نه دې ور یو خاص طریقه جوړه کړې ده او د خاص طریقې فضایل دې ور جوړ کړي دي ځان نه. دا دروغ دی، د دې هیڅ حقیقت نشته. د قضا منځونو شریعت کې دا طریقه ده چې هر یو مونځ به راګرځئ، چې کوم مونځ د نه قضا شوی د هغې د راګرځولو کوشش پکې د هغې دا نشته چې دوه رکعاته وکړه څلور رکعاته نفل وکړه هغه به راوګرځي، نه، بلکې مونځ به قضا راګرځئ، هله به د زمین نه برې کېږي او غاړه به دې خلاصېږي. چې په دې خبر محترم سوچ کوو، د فضولیاتو نه ځان ساتو، د بدعاتو نه ځان ساتو. الله رب العزت دې موږ ټول د سنت مطابق زندگی راکړي. الله رب العزت دې موږ ټول د بدعاتو رسوماتو نه وساتي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.